نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته وي کته دی او یره کو نه یره دی ایمان نه وروړي نو چې الله تبارک وتعالى ته پته ده کته دی او یره کو نه یره ایمان نه وروړي نو بیا الله نبی صلی الله علیه وسلم ته امر ولیکو چې برابر خبره ده نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله امر ذکر کړی دی کدی یریږي او کنه یریږي کدی ایمان قبلی او کنه قبلی خو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته د تبلیغ ثواب ملاویږي ښه درجه په بلندیږي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته د تبلیغ ثواب ملاویږي او درجه په د پیغمبر بلندیږي ښه د دې د وجنه ختم الله مهر والد الله تبارک وتعالى على قلوبهم پزړونو د دې باندې وعلى سمعهم او په غوږونو د دې باندې وعلى أبصارهم او پسترګو د دې باندې غشاوة فردیدی ولهم د دې دپاره به عذاب عظیم عذاب لوي هلکه دې ځای کې اعتراض واردېږي چې الله په دې باندې او د دې په زړونو باندې او په سترګو باندې په غوږونو پردې والي دي نو دې له بیا الله عذاب ولې ورکړي دا خو لکه مثال یې داسې دی چې انسان د لاس او خپې وتړی بیا سمندر کې ورپرېږدي چې لامبو ووخه نو به لامبو وي نو د دې مثال خو داسې دی نو قرآن کې الله فرمایي چې ما د دې په زړونو باندې مهر والیم دا د دې د قول موافق که حامیم سجده تاسو راواړوئ د قرآن اصول دا دي د قرآن اصول دا دي چې یو ځای کې د قرآن اجمال ذکر شي نو بل ځای کې د هغې تفصیل ذکر کېږي ښه نو ګویا حامیم کې حامیم سجده کې ګوره قرآن کې الله فرمایي دا مخکني ایاتونه د برکت لپاره بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم دا قرآن چې دی دا د رحمان او د رحیم د طرفه نازل دی پوه شوې کتاب دا داسې کتاب دی فصلت چې دا تفصیل ذکر کوي آیاتو د آیاتونو خپل قرآن د قرآن عربیا چې په عربی کې دی لقوم د هغه چا دپاره یعلمون چې پوهیږي ای بشیرا دا قرآن زیری ورکوونکی دی و نذیرا او دا قرآن يرونکي هم دی د څه دپاره نو فاعرض اکثرهم ډېرو خلکو د دې نه اعراض وکړه ډېرو خلکو د دې قرآن باندې چې دا قرآن یې ورته ورنو ډېرو کافرو د دې قرآن نه اعراض وکړه فهم دوی چې لا یسمعون دا قرآن یې نه اورېد نو ګوره قرآن کې الله فرمایي وقالو او دوی به وي قلوبنا زمونږ په زړونو باندې فی اکنة اکنه د کنان نه دی کنان ویل کېږي پردې ته عربي زبان کې کنان څه ته ویل کېږي پردې ته دوی په خپله وي چې زمونږ دا زړه په پرده کې دی مما د هغه څه نه تدعوننا الیه چې تاسو مونږ ته د هغې دعوت راکوي زمونږ زړه څه دی زمونږ زړه باندې څه ده په غلاف دی وفي اذاننا او زمونږ په غوږونو باندې وقر بوجي دي پکې ورونه کې بوجي ورکړي ومن بیننا وبینک حجاب او ستاسو د مونږ په مابین کې پردې دي زمونږ ستاسو د سترګو په مابین کې پردې نو دوی په خپله وي چې زمونږ په زړه باندې مهر دی غوږونو کې بوجي ورکړي او په سترګو کې پردې دي نو الله د هغې تفسیر کوي الله د دې آیاتونو د دې د قول تفسیر کوي چې ختم الله علی قلوبهم الله دې په زړونو باندې څه کړي ځکه قرآن کې الله فرمایي فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر ستاسو خو هغه ده که څوک ایمان قبلوي او که څوک څه کوي څوک کافر کېږي ښه یهدي من یشاء ويضل من یشاء الله چې چاته وغواړي نو هدایت ور نصیب کوي او چې چاته وغواړي نو ګمراه کوي ښه نو چې چاته وغواړي هدایت ور دغه کوي نو د هدایت ته رجوع کړي که نه د هدایت ته رجوع چې طلب وکړي نو الله به هدایت کړي او چې طلب نه کړي نو ګمراه به ګرځي ښه مثال داسې او الله ته پته مو چې دا د دې نه مراد هغه لکه عتبه شیبه ولید ابن مغیره ابو جهل ابو لهب دي داسې چې الله د دې په دغه باندې مهر والي لکه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک له ابو جهل دغه کړی ابو جهل ولا روټۍ کړی نبی رسول الله له روټۍ کړې وه نو روټۍ نه مخکې نبی رسول الله نه تنګ شو نو د خپل کور مخې ته ورته یو کنده ایستې وه چې پیغمبر به راځي او په دې کې به غورځي پیغمبر به راځي او په دې کې به غورځي نو هغه کندې د پاسه یو دغه اچولې خل په اچولي نو نبی رسول الله وسلام مبارک چې بیمار پرسې کافر بیا به مونږ بیمار پرسې له راته چې بیمار پرسې له ونه راغی نو چې څنګه کندې کور مخې ته راورسېده نو جبرئیل السلام نبی رسول الله ته چې د الله رسول مزه تا ته کنده ایسته نبی رسول الله د کور نه را واپس شو چې د کور نه را واپس شو ابو جهل دا خبره اوریده چې پیغمبر د کور نه را واپس شو نو دا کار وکړه چې په تادی کې په تلوار کې رامنډه کړه نو چې څنګه رامنډه کړه کوی کې په خپل ور پرېوته وای من حفر بیرا لاخيه فقد وقع فيه چا چې کوی وېست نو په خپل پکې پرېږدي و چې کله کوی ته ور پرېوته نو بیا چاره استینه شو چې رسې به وخت کړه نو کوی به په خکته لاړ چاره استینه شو تر دې پورې ته پته ولګي چې د نبی رسول الله مبارک نه ما سوا بل څه نشي رسېدی نبی رسول الله مبارک ته د کوی په سر باندې کېناسته ورته ویې زه به دې روباسم خو ایمان به قبول کړي زه به دې روباسم خو ایمان به قبول کړي هغه ورته او ایمان به قبول کړي چې نبی رسول الله وسلام مبارک لاس ورښکته کړ څنګه لاس ورښکته کړ ابو جهل له لاس ورکړ نو رابر یې کړ چې څنګه رابر کړ نو ابو جهل ورته جواب کوي بجای د دې چې ایمان قبول کړو ابو جهل ورته جواب کوي مانوي چې جادوګر معاذ الله مانوي چې ته جادوګر نبی رسول الله ته مانوي چې ته جادوګر اک جادوګر خطه
رسې راکوزونه نو په ښکته تلم چې ستا لاس راغی نو راودې خېجون خو ته جادوګر ښکاره کېږي که معاذ الله. نو نبي علیه صلات وسلام مبارک ته پته وه او الله ته هم پته چې د دې په زړونو باندې د څه د کفر مهرونه واري دي. نو ځکه قرآن کې الله فرمایي ښه بیا دې ترجمې ته غوږ کېدی ښه ترجمې ته بیا غوږ کېدی اولئک هم دغه کسان علی هدن په هدایت دي من ربهم د جانب د رب خپلنا و اولئک هم دغه کسان هم المفلحون هم دا کامیاب دي. ان الذين هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی سواء برابر خبره ده علیهم په دوی باندې انذرتهم که ته ویرې دوی لره ام لم تنذرهم یا ونه یرې دوی لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ختم الله مهر والد الله على قلوبهم پزړونو د دې باندې وعلى سمعهم په غوږونو د دې باندې وعلى ابصارهم او په سترګو د دې باندې غشاوة پردې دي ولهم د دې دپاره به عذاب عظیم عذاب لوی وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. آمین. الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوسو خدای خپل دربار الله کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوري. الله کوم مرګري د درس تناسي لایو کې ناسي خدایا د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو خچرو هسپتالونه خدای اوساتي. زمونږ مرګرو ته څه قسم مشکلات دي بالخصوص زمونږ یو مرګري دعا التجا وکړه خدای چاله پزړونو کې وسوسې را دي خرابې الله د وسوسو نه ورته نجات ورکړي. الله چاته څه قسم بیماری او مشکلات دي خدای بیماری او مشکلانه ورته نجات ور نصیب کړي. الله کوم مسافر په ډیرو باندې ناسي د حلال رزق تنظیم خدای وکړي. څوک کلي ته را روان دي خدای په خیر او عافیت باندې خپل کلي ته راولي. الله چاته څه قسم مشکلات د پکې خدای څوک قرضداري دي خدای د قرض د عذاب نه خدای اوساتي. الله څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. د چا څوک په وفات شوي دي خدای قبرونه د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي په جنتونو کې ورته اعلی مقام نصیب کړي. جمدو ته خدای خیر پیښ کړي او خدای په وخت ځن کدنم دا کړي په جبر راولي. ټول وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام